دا یو د کیفیاتو نوم دی نو چې کیفیاتو هغه پہچان ورته نی نو بیا د هغې یعنی تلفظ د هغې پہچان د هغې وینا بل ته بیا ګرانه شي. نو بهرحال واده څه ته وایي؟ واده دې ته وایي چې په وخت مقرره منې چا سره د میلاوېدو یا د یو څیز حواله کولو لوز وشي، خبره وشي، دا واده ده. البته دا د واده یک طرفی، مثلا جواد وایي چې حضرت صاحب زه به خانقاه ته خپلې خانقاه ته کوهاټ ته په دې وخت کې به راځم، اوس حضرت صاحب په انتظار دی او دی رانغی، دا یک طرفه شلله او دې کې لکه دی پاتې راغی. که راورسېد نو خبره به یقیني شي چې واقعي جواد چې کومه خبره کړو هغه پوره کړله. دا واده دا یک طرفی، یو طرفي. او عهد څه ته وایي؟ دوه طرفي. مثلا دواړه یارانو، دوستانو، ملګرو، رشته دارانو دا خبره یعنی دا دې باندې د هغو یعنی دغه راغی، اعتماد راغی، یا په دې باندې د هغو مشوره راغله چې فلاني ځای ته ګوره لکه یو ځای کېږو به خانقاه ته به ځو، نن د جمعې ورځ ده، بیا به ورپسې زمونږ خاص مجلس وي، هلکه ګوره ته هم 12 بجو له ځان فلاني چوک ته رارسوه، زه به هم راځم، هلته به یو ځای کېږو. دا اوس دو طرفه دی چې کوم یو دی کې په وخت رانغی لکه هغه واده خلافي وکړله. عهد کې دو طرفه خبرې. او میثاق بیا څه ته وایي؟ میثاق دې ته وایي چې هغې باندې قرآن قسم وشي چې هلکه ګوره تښتو به نه خبرې نه ښه، چې کومه خبره مونږ وکړه ګوره خبردار هغې نه به څوک نه تښتو، هلکه ته ګواه شه پې، ته پې ګواه شه، ته پې ګواه شه، راځئ چې لیک پې وکړو. دا میثاق دی. نو بهرحال دا درې واړه خبرې دا ذهن کې ساتل دي. نو د واده خبره شوه مخکې، د عهد خبره شوه، د میثاق خبره شوه چې وایي لوز خول به مونږ نه ماتو. لوز خول چې څوک ماتوي نو د هغه انجام بیا بدي، او دنیا کې هم هغه رسوا شي او د آخرت رسوایي خو یقیني او ضروري ده، لازم